ټولو باندې زه تنقید کوم. د دې په ځای خو هغه پرویز خټک چې قومي اسمبلی ته وردن نه شو بغیر ووټه بغیر الیکشن ګټلو، نو وزیر اعظم استقبال وکړو، وزیر اعظم غاړې سره ولګولو، هغه مقابلې والا سړی لګېدو. اختیار لالا چې دی نو هغه اختیار مندي نه که پکار دا دی چې وزیر اعظم ته یې ویلی وی چې زما د نوښار حق یې تېره کړه. نوښار بجلي نشته، نوښار ګیس نشته، هغه د نوښار خلقو اورېدلی وی، ځکه چې وزیر اعظم چې دی نو هغه د مسلم لیگ نون اختیار منکس دی او اختیار هغه سره دی. دا خبره چې دا اسمبلی ممبران ذمه دار دی او وزیر اعلی ذمه دار دی، دا خبرې زړې شي جي چاډو دي. دا نوښار کینټ کې 1300 ورځو نه چې کوم بدترین لوډ شیډینګ دی او په دې ټوله ضلع کې د سوي ګیس او د بجلی دا لوډ شیډینګ دا زما د دې ټول نوښار دپاره په دې مقدسه میاشت کې په مخ څپېړه ده. او دا چې کم مشران دي د دوی د طرف نه دا ډېره لویه بېعزتي ده جي چې په تراوو کې بېعزته شو، په افطاري کې بېعزته شو، په پېشمني کې بېعزته شو او په روډونو باندې بېعزته شو. ګیس نشته، بجلي نشته، اوبه نشته په کورونو کې، په جوماتونو کې، او دی صرف دا کارکردګي کوي. او دې دپاره فرض که مشران شوي دي چې دا ایم این ایګان ذمه دار دي او دا ایم پی ایګان ذمه دار دي. په ایم این ایګانو ایم پی ایګانو خو مونږ تېر څه وخت نه چې کومه لبکشایي کوو چې هغه خو جي نه بې نه لالاګان دي، لکه اختیارات هم نشته او بس بارګي دي ډاګي دي، هغوی ته وټونه میلو شوي دي. او که مرکز کې دي که صوبه کې وزیران دي نو هغه وزیرانو سره هم اختیار نشته، لکه دومره حد درجې له د هغوی غورځېدلی حکومت دی، بې اختیاره لالاګان دي. خو دا چې کم په مرکز کې اختیارمند دي نو هغوی له هم پکار دي چې څه وښیي، که نه صرف ټي وي باندې ټاک شوز دپاره او ډنډمارۍ دپاره او کنځلو دپاره او بدو ردو دپاره او جګړو دپاره مشري تاسو ته میلاو شوې ده. نو که دا دی نو زمونږ نوښار پکې خوشحالي نشته، او که نه ما ته بجلي میلاویږي، پېشمني کې بجلي وي، ماښام کې بجلي وي، او د دوه ټیمونو کې مکمل ګیس وي او په روډ باندې امن وي، او د دغه مرکز نه مونږ ته دا چې کومې محکمې دي دې نه پکې د پایونیرونه راشي نو مونږ به جي واو زنده‌باد چغې بیا ووخو او مونږ به ووایو چې بلکل جي کمال وشو. خو که دا ني او د دې پښتنو پګړی غورځېږي په ماښامي روژې ماتي ټیم کې چې په ټوله دنیا کې مبارک ساعتونه یي که نه دي، افسوسناکه خبره ده. ټوله دنیا کې افطاري هغه ډېره لویه خوشحالۍ باندې مناویږي. دا صرف زمونږ بدقسمتي ده چې په دې وطن کې چې افطاري ټیم شي نو مونږ ته د وینو، د شوکو، د لوټمار او د ډزو او د دهشتګردۍ او افراتفرۍ د دې خبرونه میلاویږي، خوشخبریانې میلاویږي، او بل طرف ته جي بجلي لاړه او بجلي راغه زنانه هغه هم په رنځ زنانو ته دا داسې ده چې جي دې زنانو نه لوپټې غورځول دي ماښامي ټایم کې او د دوی بېعزتي کول دي چې په دې ماښام کې او پېشمني کې د لوډ شیډینګ که هغه د ګیس دی که د بجلی دی نو دا زنانو ته کنځل دي. او بیا چې د نور اوورال په تراوو کې او سار منځ کې او د عباداتو ټایم کې دا کم حالت دي که نه نو دا د ټول نوښار دا دی ته کنځل دي، د دوی پګړی غورځول دي. او زه به دغه مشرانو ته وایم چې تاسو ته اختیار میلو شو او خاص کر اختیار ولي صاحب ته چې کوارډینیټر شو نو هغوی ته اختیار معلوم دی که نه، د هغوی خو مکمل چې کوم وابډه ده ګیس دی او وزیر اعظم سره په یو میز باندې کېناستو نو پکار دا دی چې دا مسله یې ډسکس کړې وه او دا ختمه وي. خو اختیار هم بې اختیاره دی، مکمل بې اختیاره دی. او هغه مونږ خبره صحیح نه که په دې دغه باندې په میډیا باندې چې وزیر اعظم سره هغه دوه خبرې کړې وي. زما یقین دی چې په هغه ته به صرف شاباسۍ له ملا به یې ولې ټپولي چې هغه کار دې ښه کړی، دغه کار دې ښه کړی، سوال نه پیدا کېږي چې دی عوامي خبرې باندې. زه خو هسې وایم جي زما په دې ټولو باندې زه تنقید کوم، خو د دې په ځای خو هغه پرویز خټک چې قومي اسمبلی ته وردن نه شو بغیر ووټه بغیر الیکشن ګټلو نو وزیر اعظم استقبال وکړو، وزیر اعظم غاړې سره ولګولو، هغه مقابلې والا سړی لګېدو که نه. مطلب دا دی هغه خبره هم کولی شي او خبره به کوي. او بل طرف ته دی خبرې ډېرې کوي خو اختیار لالا چې دی نو هغه اختیار مندي نه که پکار دا دی چې وزیر اعظم ته یې ویلی وی چې زما د نوښار حق یې تېره کړه، نوښار حق راکړه، نوښار بجلي نشته، نوښار ګیس نشته، او هغه د نوښار خلقو اورېدلی وی، ځکه چې وزیر اعظم چې دی نو هغه د مسلم لیگ نون اختیار منکس دی او اختیار هغوی سره دی. نو مونږ په دې باندې دا خبره کوو چې دی دا خبره
چې دا اسمبلی ممبران ذمه دار دي او وزیر اعلی ذمه دار دی دا خبرې زړې شي جي چا ډولي دا پرېږدئ تی راکا او بیا به دا خلک هم وایي موږ به هم ورته وایو چې زبردست کار وکړو تاسو ته بجلي پوره کړه خو که دا نه کېږي او تاسو صرف په کنځلو او په بدو ردو یو بل باندې الزاماتو باندې په دې نو ښار سیاست کوئ نو دغه